ته کور کې پلار ته ابو وایي، ته کور کې مور ته امي وایي. زه هم ستا کور کې دا دوه شخصیات چې دي ابو امي، لږ ما نه تپوس وکړه چې زه تا سره د دې تعارف وکړم، زه تا سره لږ د دې پیژندګلي وکړم. بچو تاسو ورته ابو وایي او مور ته امي وایي، ما خواله راشه چې زه درته یو بل تعارف وکړم. بچیا دا ته چې ورته ابو وایي دا یوازې ابو نه دی ښه، دا ته چې ورته امي وایي دا یوازې امي نه ده. ما ته وایي مولي صاحب ما ته په بل نهج تعارف وکړه. زه ورته وایم بچیا دا ته چې ورته ابو وایي دې پلار ته نیغ نیغ ګوره او د امام الانبیا فرمان را یاد کا، پلار اوسط ابواب الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي پلار د جنت مینځنۍ دروازه چې دا پلار یوازې ابو نه دی ښه بچیا، دا تا دپاره د جنت مینځنۍ دروازه دا یوازې امي نه ده بچیا، دا د جنت دروازه ده. دا ابو امیم دی او د جنت دوه دروازې دي. شکر وباسه سار راځي دوه د جنت دروازې دي او خرمه ورشي مور باندې سلام ورواچ، مور نه حال احوال تپوسه. ته یوازې زما مور نه موري، ته زما اخرت هم یې، ته زما جنت هم یې، ته زما دوزخ هم. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه ما ته د مور او پلار حق بیان کا خو مختصر بیان کا. مور او پلار حق بیان کا مختصر بیان کا. مونږ بعضې وخت کې سړي ته وایو خبره وکړه، لنډه وکړه، مضبوطه وکړه، جامعه وکړه. د نبی علیہ السلام خو هره خبره جامعه وکړه. نبی علیہ السلام صحابي ته وایي هما جنتک و نارک. بس په لنډو خبره دا ده دا مور او پلار دواړه یا د جنت ته او یا د دوزخ ته. بس ځان نه پې سوچ وکړه یا جنت ته یا دوزخ ته. بچو یا به دوزخ کېږي تاسو دپاره او یا به جنت کېږي تاسو. ډېر خیال کوئ بچو، پلار وپېژنئ بچو، مور وپېژنئ. تاسو مور نه ده پېژندئ. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زه جهاد لزما، جهاد لروان یم. څومره لوی عمل لروان، سکول نه ډېر غټ، د مدرسې نه ډېر غټ، جهاد لزم، جهاد نه جهاد لروان یم. وی کور نه چې راتلې څه حال و؟ وی مور مې په جړا پرېښوده او را روان ستا مخې له راغی روان یم جهاد له. نبی علیہ السلام اجازت صحابي له نه ورکړي، وایي نه بځي. ولې تا مور په جړا پرېښې ده؟ نه بځي. ورشه مور وخندوه او بیا زما مخې له راشه، زه به تا له هله د جهاد اجازه. تاسو سر میندې خفه پرېښي او سکول ته راغلي، ای پسې دروازه بنده کړې راغلي، ته به خورې کامیاب شي، ته به ډاکټر شي، ته به انجینیر شي، تا نه به د خیر یو کار هم ونه شي. ستا بنیاد غلط دی، ستا پوڼۍ غلطه ده. وی ورشه مور وخندوه او بیا ماله راشه. صحابي راغی وی جهاد لزم. نبی علیہ السلام ورته مور او پلار دې شته دی؟ وی آو. وی د خدمت ضرورت ورته شته؟ وی آو. وی فجاهد فیهما. ای صحابي ورشه یو بل جهاد درته ښیم، یو بل جهاد درته ښیم. فجاهد فیهما. ورشه د مور او پلار خدمت کوا، الله به تعالی د جهاد عمره اجر درکړي. ورشه د دې مور خدمت کوا او د پلار کوا. فجاهد فیهما. کور به خدمت د والدینو کوي، الله به د جهاد عمره اجر. جو والدین بنیادی خبره ده، بنیادی.